أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. غوث د سورة بقرة آیت نمبر 225 بوایو ان شاء الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله او نراني ستاسو الله تعالى باللغو فعدتي في أيمانكم فقسمون استاسو. مطلب کم عادتي قسمونه چې تاسو خورئ نو الله رب العالمین وایي چې باقي تاسو نیول نشته دی. ولکن خو لیکن یؤاخذکم رانیسي تاسو بما په هغې قسمونه باندې. بما مطلب هغه څه مطلب قسمون طرف ته اشاره ده کسبت چې کړي زړونه ستاسو. کسبت قلوبکم چې کړي زړونه ستاسو یا قص کړي زړونه ستاسو. والله او مطلب کم قسم چې لکه تاسو قصدن خوړلی کنه په دروغ هم کم قسم خوړلی نو الله رب العالمین وایي چې په هغې ستاسو نیول شته دی. والله او الله تعالی غفور رحیم بخونکی او صبر کوونکی دی. خاص په دې آیت کې کنه چې د قسم متعلق لکه دوه قسمه قسمونه بیان شوي دي کنه. اسه خو لکه د آیات ساتل پکار دي کنه چې د قسمونه چې د درې اقسام دي. یو هغه قسم کنه چې لکه دلته چې اوس کوم بیان شوی دی کنه باللغو لکه عادتي قسم چې کنه نو هغه ته وی یمین لغو لکه اسی عادتي قسم. لکه انسان لکه فرض که وس وی کنه چې زما د قسم وی چې لکه وسوک کسی کنه هغه یادې چې مطلب فاطمه کنه او فاطمه وی چې زما د قسم وی چې فاطمه ما وکتل د فلانه کر لاړله ٹھیک شو او مطلب هغه ته پته نه کنه چې خو لکه هغه اسی هغه دغه نو وی کنه چې هغه خپل سوچ نه د وی چې لکه دا به فاطمه ای کنه او چې بیا لکه معلومات تر سوچ نه هغه فاطمه نه هغه زینبی ٹھیک شو نو مطلب د کستاسو لکه نیول نشته دی هغه عادتي خپل قسم یو خړو کنه مطلب غلطی کې د سه قسم او خړلې شو یا مطلب دا چې لکه قسم دې زبدا کوم زبدا سي کوم کنه د سه لکه په هر خبر کې چې وي قسم دې کنه دا څه شول یو عادتي قسم شلو کنه نو لکه رده کفاروم نشته دی او ګنایم نشته دی. خو مطلب خبره ده کنه چې دا کم عادت چې دی نو غلط عادت دی دا دی پری دی صحیح ده مطلب دا عادت نه دی کنه. او بل دویم قسم دی کنه هغه ته ویل کیږي یمین معلق یا منعقده. یمین منعقده یا یمین معلق مطلب لکه انسان چې لکه په مستقبل په زمانه کې لکه قسم وخوري کنه چې مطلب دا چې لکه ز قسم خورم کنه چې فلانه کر بنظم یا زه قسم خورم چې زه د فلانه په گاڑی کې بنظم یا مطلب داسې کنه چې زه به مطلب دا کنه چې د فلانه سره به دا سوري خبرې به نه کوم نو ټیک شو د لکه ردی قسم چې دی کنه مطلب قسم یې خوړلی او بیا هغه کار کړی نه او بیا دا کار وکي کنه لکه دا فلانه کس کر لاړ هم شي یا قسم مات کی لکه دا غواړي چې زه دا کر لاړ شم یا دا کس سره خبرې وکم یا دا په گاډي کې لاړ شم کنه نو بس هغه قسم دې مات کی خو کفاره به ورکي او کفاره سره کفاره دا 10 مسکینانو ته خوراک ورکول دی یا 10 مسکینانو ته کپڑے ورکول دی یا غلام آزادول دی یا 3 روزې نیول دی. او مطلب دا خبره غلطه ده کنه چې خلک وایي چې پرله پسې برو لکه مسلسل لکه روزې پسې بروجه نیسي نو خیر دی که لکه روزه ونیسي په منځ کې پکې مطلب ګیپ راولې کنه یو روز ونیسي یو لکه مطلب دا خبره نشته دی چې بس تاسې یو ځای به نیسي چې څنګه تا ته اسانه وي کنه هغه شان بکې. او بل خبره دا کنه چې لکه څوک په نیکۍ په خبره کې قسم وخوري کنه چې لکه زه قسم خورم چې زه به روژه نیسم
نو دا خو د نیکۍ خبره ده، بس لکه دا قسم دې بیا پوره کی. ټیک شو. خو چې د بدۍ په کار کې قسم وخوري نو بیا هغه ماتول غواړي، نو بېشکه لکه د هغې کفاره دې ورکړي. ټیک شو. او ځین خلک لکه وایي که نه چې ما قسم مات کړل او زه اوس څه وکړم. د خلکو ته اکثر وایي څه دي، خو لکه 3 روژې ونیسه. نو دا خبره غلطه ده، ځکه چې الله رب العالمین حکم ورکړی دی که نه. اولنی حکم دا دی چې مطلب 10 مسکینانو ته خوراک ورکول، که دا نشي کولی بیا به هله 10 مسکینانو ته کپړې ورکړي، که بیا هم دا نشي کولی غلام به آزادوي. غلام آزادول په مخکې زمانه کې اوس خیر غلامان نشته دی، خو که بیا دا هم لکه نشي کولی که نه، نو د هغې نه پس بیا بل اپشن تاسو سره دا دی چې روژې به نیسئ. مطلب د دغې کارونو بس نه لرئ، نو بیا به تاسو روژې به نیسئ. ټیک شو. او بیا دریم قسم دی یمین غموس. دا قسم چې دی که نه، لکه انسان چې دی نو هغه مطلب په دروغه باندې قسم وخوري، او دا قسم چې دی دا په ګناه کبیره کې راځي. ډیر مطلب دی کې ډیره غټه ګناه ده که نه، چې انسان په دروغه باندې قسم وخوري. په دې کې انسان لکه په ماضي باندې قسم وخوري که نه. مطلب انسان وایي که نه چې زما د قسم وایي چې ما دا کار نه و کړی، او هغه ته خپه دی چې دا کار کړی دی، خو په دروغه باندې قسم وخوري. مطلب دا چې لکه زما د په الله باندې قسم وي چې زه به دا کار نه کوم، زما د په الله باندې قسم وي چې ما دا کار نه دی کړی، زما د په الله باندې قسم وي چې زه د فلانه کره نه وم تللی. ټیک شو. نو هغه کار کړي، خبره ته پته خو په دروغه باندې قسم وخوري، نو دا څه شوه، دا ګناه کبیره شوه. او غموس وایي څه ته؟ غموس مطلب دی غوپه کولو ته وایي که نه، ډوبولو ته وایي، لکه پوره چې ډوب کړي شي که نه. نو لکه څوک چې دا قسم وخوري نو د دې قسم کفاره نشته دی. او په دې کې الله رب العالمین لکه د هغه انسان ته مطلب دا سزا ورکوي چې په جهنم کې ولا غوپه ورکوي. دا د هغه سزا ده. او غموس لکه ډوب کولو ته وایي که نه، خو مونږ ووایو. نو مطلب دا چې لکه ردی دغه چې دی نو کفاره نشته دی. خو علماء کرام وایي که نه چې لکه چا نه داسې ګناه وشي او هغه پې بیا ستومانه نو استغفار دې کوي. الله خو بخونکی مهربانه دی، که الله وغواړي نو معاف به یې کړي. خو الله که د هغه په زړه کې لکه واقعي داسې او که الله ونه غواړي نو نه به یې معاف کړي. د هغه دپاره بیا دغه سزا ده که نه. نو بس بخاری شریف کې هم لکه حدیث دی که نه، حدیث کې راغلی دی چې مطلب غټ ګناهونه مطلب کم دي که نه. هغه حدیث کې لکه عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت دی که نه، چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی که نه چې یو څو غټ ګناهونه دي. هغه کم دي. یو لکه شرک کول شو، یو د مور او پلار لکه خبره نه منل شو، د هغې نافرماني کول که نه، او بل په ناحقه باندې یو انسان قتل کول شوله، او بل لکه یمین الغموس مطلب که نه په دروغو باندې قسم خوړل. نو دا څه دي؟ دا غټ ګناهونه دي، او دا په ګناه کبیره کې راځي که نه. او مطلب چې مطلب دغه که نه چې انسان قسم وخوري، په دروغ باندې قسم وخوري، د چا په مال باندې قسم وخوري که نه چې دا زما مال دی، او هغه په لکه په دروغ باندې هغه وخوري، یا دغه مال چې دی نو مال حاصل کړي. ټیک شو. نو الله رب العالمین فرمایلی دی که نه چې لکه کم انسان لکه د چا په دروغ باندې د چا مال وخوري، د یو مسلمان ولګي د بل مسلمان مال چې دی هغه په دروغ باندې وخوري، نو هغه به په داسې حال کې لکه الله رب العالمین ته پیش کېږي چې الله رب العالمین به ورته ډېر زیات غوسه به یې ورته. نو بس سوچ وکړئ چې الله رب العالمین چاته غوسه وي نو د هغه به څه حال وي. او خاص کر لکه ګوره دکانداران شوه لکه نه، هغوی څونه لکه په ناحقه طریقې سره قسمونه خوري که نه. نو دکانداران دي په دنیا کې لکه ډېر خلک دي که نه چې لکه سودا وغیره کوي که نه، نو په هغې کې لکه څونه قسمونه خوري چې قسم دی لکه د قیمت دا دی داسې که نه.
نو لکه ډېره غټه ګناه ده. الله رب العالمین چې دی نو هغوی ته خپه دی که نه چې دی خو دا دغه نه دی خو دا ریټ یې نه دی او په دروغو باندې قسمونه خوري. نو الله رب العالمین وایي چې دا مطلب ډېره غټه ګناه ده. نو بس مطلب لکه دا 3 اقسام دي که نه. یو عادتي قسم شولو چې په دې کې ګناه نشته دی خو لکه ښه عادت نه دی چې انسان یې پرېږدي نو ښه خبره ده. بل چې دی نو یمین معلق که نه چې مطلب په ښه کارونو کې وخورئ لکه داسې قسم نه پوره کوي او که په بدو کارونو کې وکړئ نو بیا د هغې کفاره ورکوئ. او بل بیا یمین غموس که نه هغه لکه ګناه کبیره ده. نو دلته بس الله رب العالمین وایي که نه چې مطلب دا کار د چا نه مطلب وشي که نه نو د هغوی دپاره مطلب سزا ده، د هغوی دپاره کفاره نشته دی. او مطلب د ګناه مهلت خو الله رب العالمین هر انسان له ورکړی دی چې څوک لکه صحیح سچې دل نه توبه استغفار کول غواړي نو الله رب العالمین بیا بخښونکی مهربانه دی. خو هله چې انسان دوباره بیا ښه کار نه کوي همیشه دپاره لکه توبه وباسي. بیمه په هغه چا مطلب چې بیمه مطلب په سبب هغه که نه چې کړي تاسو کسبت مطلب چې کړي زړونه ستاسو. بیمه په وجه هغه چې کړي زړونه ستاسو قلوبکم زړونه ستاسو که نه. والله او الله تعالی غفور حلیم بخونکی او صبر کوونکی دی. مطلب هغه دغه یادوي هغه قسمونه یادوي که نه. بیمه مطلب هغه قسمونه طرف ته اشاره ده هغه قسمونه چې تاسو لکه قصدن خوړلي تاسو ته ښه پته چې دا دروغ دی. ټیک شو موږ دا قسم کم خورو دا دروغ دی او بیا هم تاسو قسم وخورئ چې قسم مې دی په الله باندې نو الله رب العالمین وایي چې لکه ردې بیا دغه نشته دی ردې پکړ شته او ردې کفاره نشته دی. او بیا دا که نه چې لکه تاسو صحیح معنو کې استغفار وکړئ او بیا دا کار نه کوئ نو الله رب العالمین چې دی هغه بخښونکی دی او صبر کوونکی دی. صدق الله العظیم. فی امان الله.